أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بصيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرہ دریم سپارہ آیات نمبر 271 ان تبدو الصدقات کچر تاسو پخکارا ورکوی الصدقات صدقات فنعم هي نداهم بهتر ده وان تخفوها او کچر تاسو پټوی هغه وتؤتوها او ورکوی هغه الفقراء فقیرانو ته فهو خير لكم نو دا ډیره غوره ده تاسو د پاره ويكفر او لري بکړي عنكم د تاسو نه من سيئاتكم تاسو ګناهونه والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوي خبير خبردار دی نو دا آیات د دینه مخکې د صدقاتو چې کوم ذکر شروع نو دیګم الله پاک جل شانه فرمایي چې ان تبدوا الصدقات فنعم هي خو چې تاسو چې کوم دی په پټه باندې صدقه ورکوي او کو په ښکارا باندې ورکوي نو دا آیت په ظاهر کې د نفل او د فرض ټول صدقاتو ته شامل دي کو نفل صدقات وي او کو فرض یعنی کوم د چې مون عشر وایو یا زکات وایو کو دغه وي او کو نفل صدقات وي نو ټول ته چې کوم دی شامل دي نو په ټولو کې چې بهتر دا د تاسو په پټه باندې ورکوي کو صدقات وي او کو یعنی کو فرض وي کم ته چې موږ زکات او عشر وایو او کو نفلی صدقات وي یا صدقات واجبه وي نو بهتره بګی دا ده چې تاسو په پټه سره ورکړئ ځکه دې ډېر مصلحتونه دي دینی مصلحتونه پکې دي او دنیوي مصلحتونه پکې دي دینی مصلحتونه پکې دي دنیوي پکې دي دینی مصلحتونه پکې دا دي چې ته کو زکات ورکړې نو په پټه سره بهتر دی کو چا په ښکارا سره ورکړو په زړه کې د ریا ناراضي دوی په زړه کې ناراضي نو بهتر دی خو د دین بیا چې کوم دی په پټوالي سره بهتر دی چې په پټه سره ورکړي یو مصلحتونه پکې دا دي چې دا خبر د ریا نه لري ده چې ته په پټه باندې صدقه ورکړې کو صدقه ورکړې او کو زکات ورکړې نو دا د ریا نه لري ده ستا په زړه کې به ریا ناراضي دویمه دا ته چې چاته ورکوي نو هغه ته به ځان بد نه ښکاري هغه ملامته کېږي نه چې ګوره دې زکات اخلي دې خیراتي پیسې اخلي نو هغه ملامته کېږي نه او دنیوي پیدې پکې دا دي چې ستا د مال مقدار به خلکو ته نشي معلومېدی ته چاله 100 روپۍ ورکړې زکات نو هغه خو هر سړی نن سبا په دې مسله باندې پوه دی چې په 40 پسې 1 روپۍ ده نو هغې 40,000 سره کور کې پرتې دي او کم 40,000 نو په معاشره کې هر قسمه خلک وي ښه هم وي بد هم وي ډاکمار پکې وي نو کېدای شي ستا په دې کور باندې ډاکه وي او ستا مال ته نقصان ورسي نو په دې حالت کې نو بهتره دا ده چې ته صدقه ورکړې نو په پټه باندې ورکړه او کو زکات ورکړې نو پټه ورکړه هو کو د مصلحت ته وجې نه وي داسې وي چې یو کس مالدار دی او په هغه باندې دا تهمت وي چې یاره دا مالدار سړی دی او دې زکات نه ورکوي نو کو بیا دې د چا په مخ کې ورکړي بیا د ده لپاره دا خبره بهتره ده
یو سړی زکات ورکوي خو خلک وایي دا سړی زکات نه ورکوي، نو زکات دی بیا د خلکو مخکې ورکولی شي چې د خلکو د تهمت نه دی ووځي، د لپاره بیا په ښکاره باندې ورکول بهتر دي چې دی په ښکاره سره ورکوي، یا د خلکو د ترغیب دپاره دی زکات ورکوي چې د خلکو ته پته ولګي او خلک زمانه عبرت واخلي، نور خلک هم چې کوم زکات نه ورکوي زما د وجې زکات ورکوي، نو که په دې نیت سره چې ښکاره ورکړو بیا د ده لپاره د ښکاره چې کوم دی بهتر دی. د دې وجې نه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نفلي صدقه چې د نفلي دا چې په پټه سره ورکړي شي نو د هغې صدقې نه 80 درجې غوره ده کومه چې په ښکاره سره ورکړي شي، اگر چې په زړه کې ریا هم نشته دی، خو بیا هم ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نفلي صدقه چې کومه ده نو دا چې په پټه سره ورکړي شي نو په پټه دا صدقه د ښکاره صدقې نه 80 درجې چې کوم دی بهتره ده. او دغه رنګې د صدقاتو په باره کې فرمایي په د زکات په باره کې، صدقات واجبو په باره کې، د فرض په باره کې، د زکات په باره کې چې زکات په ښکاره سره ورکړي شي په ښکاره سره نو دا د پټې نه بهتره دی 25 درجې. نو ابن عباس هم فرمایي چې صدقه ورکوي نفلي صدقه نو دا په پټه باندې د ښکاره صدقې نه 80 درجې بهتره ده، او که زکات ورکوي عشر ورکوي نو دا د پټې نه د ښکاره ورکول چې کوم دی بهتر دی 25 درجې. او بیا پکې چې کوم دی حسن بصري رحمت الله علیه قول راجح دی هغه وایي چې په دواړو کې بهتره ده چې په پټه سره ورکړي شي، موږ د مصلحت ته وجې نه په ښکاره ورکړي نو هغه جدا خبره ده. نو دلته فرمایي الله پاک ان تبدو کو چېرې تاسو په ښکاره ورکوئ الصدقات صدقات خیرات فنعم ما هي نو دا غوره ده دا ښه ده، وان تخفوها کو چېرې تاسو پټوئ هغه یعنې په پټې ورکوئ، وان تخفوها کو چېرې تاسو پټوئ هغې لره وتؤتوها او ورکوئ هغه په پټه باندې الفقراء غریبانانو له فهو خیر لکم نو دا ډېر غوره ده ستاسو دپاره، ويكفر عنكم لري بکړي عنکم د تاسو نه من سیئاتکم ستاسو ګناهونه. نو صدقه چې کوم دا ګناهونه لري کی، حدیث پاک کې راځي الصدقه تطفئ غضب الرب چې صدقه دا د الله پاک غصه یخي، چې صدقه ورکړه په دې د الله پاک غصه یخي چې د الله پاک د رضا دپاره، نو که تا کوم ګناهونه کړي او تا ته الله پاک غصه وي نو د الله غصه به یخه شي او ستا ګناهونه به معاف. نو په دې باندې الله پاک جل شانه ستاسو ګناهونه معاف کړي، ويكفر او لري عنکم لتاسو نه من سیئاتکم ستاسو ګناهونه، یعنی دا صدقې او خیرات چې تاسو ورکوئ دا ستاسو ګناهونه لري کی، والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی. تاسو صدقې ورکوئ نو کو په پټه ورکوئ کو په ښکاره ورکوئ، خو دې کې ستاسو په زړه باندې الله خبردار دی، کو په پټه صدقه ورکوئ نیت دې څه دی، کو په ښکاره صدقه ورکوئ نیت دې څه دی، چې نیت خالص ته الله د رضا وي، کو په ښکاره ورکوئ کو په پټه ورکوئ الله ستا په زړه باندې خبر دی چې ته صدقه په کوم غرض باندې ورکوئ. لیس علیک نشته پتا باندې هداهم د دوی هدایت، ولکن الله لیکن الله پاک یهدی هدایت کی من هغه چاته یشاء چې وغواړي. دا آیات نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته چې کوم دی حکم وکړو چې مشرکین مکه ولبا صدقه نه ورکوي، مشرکانو لبا صدقه نه ورکوي، او په دې غرض باندې دا حکم وکړو چې دا مشرکین نو مسلمانان صدقه نه ورکوي نو دوی به تنګ شي را به شي اسلام بروړي. نو الله پاک جل شانه دا آیات نازل کو چې کو د دین د صدقې ممنه کو دي کې غریب او محتاج خلک دي په مشرکانو کې په کافرانو کې، نو دی له د صدقې ممنه کو ځکه چې هدایت ستا کار نه دی، چې ما د چا د لپاره هدایت لیکلی وي او ما د چا د لپاره د هدایت فیصله کړې وي هغه ته به هدایت ملاویږي، او چې ما ورله د هدایت فیصله نه وي کړې د ایمان د راوړو فیصله مې ورله نه وي کړې نو که ته سل پیرې په دوی باندې صدقې بند کړي نو دی هدایت نشي کولی دی ایمان نشي راوړلی. نو الله پاک جل جلاله نبی علیه السلام ته دې کې دا فرمایي چې لیس علیک نشته پتا باندې هداهم د دې خلکو هدایت، ولکن الله لیکن الله پاک یهدی من یشاء چاته چې وغواړي هدایت ورکوي. وما تنفقوا او د دین دا خبروم ثابتېږي چې صدقه چې کوم نه صدقه نو دا کافر له ورکول شي کو نشي ورکول، صرف مسلمان له به ورکوي، نو وی چې عشر او زکات دا مسلمان له ورکوي دا کافر له نشي ورکول. البته صدقات چې دي صدقې نو دا کافرانو له ورکول شي، خو هغه کافر له به ورکوي چې کوم ذمي کافر وي، نستا په ملک پاتې کېږي او ټیکس ورکوي، لکه دلته څنګه چې د اقلیت دي نو کو دې کو څو غریبانان چې ورله صدقه ورکړله نو په دې باندې هم الله پاک جل شانه دله ثواب ورکوي، الله پاک په رضا کېږي ځکه دا هم د الله پاک مخلوق دی.
خیراتي پیسې ول ورکول شي کافرانو لا. خو کو په دارالحرب کې وي یا د مسلمانانو خلاف جنگيږي یا په دغه پیسو باندې د مسلمانانو خلاف کتابونه لیکي تبلیغ کوي بیا غیله نشي ورکول. لکه دلته قادیانیان دي نو قادیانان له نشي ورکول. او د عام کافران چې کوم دي سیکان دي هندوان دي زموږ په ملک چې کوم پاتې کیږي دوی له خیراتي پیسې ورکول شي. ځکه الاهل عیال الله الخلق عیال الله، مخلوق دا ټول د الله پاک جل جلاله د اهل او د عیال په شان دي. څنګه چې موږ په بچو باندې خپه کیږو نو د دې نه ډېر زیات الله پاک په خپل مخلوق باندې خپه کیږي. یو فاحشه زنانه وه او ډېره ګناهګار وه، هر قسمه ګناه به یې کوله، خو یو تږي سپي دی په پاڼه کې چې کوم دی اوبه راوخېجولې، الله پاک د هغې مغفرت د هغې نه وکړو. یو نیکه زنانه وه خو پیشو یې چې کوم دی تړلې وه، هغې سر وانې کړې نو پیشو یې وتړله. نو نه یې پیشو له په خپله باندې څه ورکول چې هغې په خپل دی ورته څه ایښې وي هغې خوړلې وي، او نه یې پیشو پرېښودله چې هغې ځان له په خپله باندې څه خوراک حاصل کړی وي. الله پاک جل شانه د هغې د جهنم فیصله وکړه. الله په خپل مخلوق باندې ډېر خفه کېږي. نبی علیه السلام به د ځناورو سره مینه محبت کو او هغوی به ورسره محبت کو. تاسو په ځمکه والا باندې رحم کوئ نو اسمان والی یعنې الله پاک به په تاسو باندې رحم وکړي. نبی علیه السلام فرمایي چې ما هغه پیشو ولیدله په جهنم کې چې هغه الله پاک په هغې ښځې باندې مسلط کړی وه، په جهنم کې په هغه ښځه باندې چکونه لګول. د دې وجې څوک چې بانګیان جنګي، څوک چې سپي جنګي، څوک چې دا نور زناور جنګي، نو دی باندې به الله پاک دغه زناور په جهنم کې مسلط کړي. کو څوک سپي جنګي نو دا سپي به الله مسلط کړي او د باندې په جهنم کې چکونه لګي. کو څوک بانګیان جنګي نو دا بانګي به الله پاک په جهنم کې مسلط کړي او دا بانګي په جهنم کې به د باندې چکونه لګي. دا سخت ګناه دی. موږ لیدلي دي دا سپي چې جنګي یقین وکړه چې دا سپي چې کوم دی پروت دی لاندې او دا بل سپي پرې رانښتي وینې ترې روانې وي او چې دې جګړه وبیلي نو په زخمي حالت کې د مالک راشي او سپي ته له وړو نیسي. جګړه دې ولې وبایلله؟ دومره ظلم کول په دې باندې الله پاک ډېر خفه کېږي. نو ذمي کافر له چې کوم په مسلمانانو په ملک کې پاتې کېږي او د مسلمانانو خلاف تبلیغ نه کوي لکه د قادیانیانو په شان دی، نو دله چې کوم دی صدقې ورکول شي، خیراتي پیسې ولا ورکول شي. لیس علیک نشته په تا باندې هداهم د دوی هدایت، ولکن الله لیکن الله یهدي هدایت کی من یشا چاته جو غواړي. وما تنفقوا او هغه څه تنفقوا چې تاسو ورکوئ من خیر د سمان نه فلانفسکم نو دا تاسو د خپل ځانونو دپاره ورکوئ. کو تاسو د مال نه صدقې ورکوئ، خیراتي پیسې ورکوئ، زکات ورکوئ، عشر ورکوئ، نو الله وایي دا زما دپاره نه ورکوئ، د خپل ځان دپاره ورکوئ، ځکه چې تاسو ته به د دې پوره بدله میلاویږي. تاسو ته به د دې پوره بدله میلاویږي. وما تنفقوا هغه چې تاسو ورکوئ من خیر د سمان نه فلانفسکم نو دا ستاسو دپاره دي، د ستاسو ځانونو دپاره دي. وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ، تاسو نه ورکوئ الا ابتغاء وجه الله د الله د رضا د حاصلولو دپاره. یعنې تاسو چې ورکوئ دا هسې نه ورکوئ، دا د الله د حاصلولو دپاره ورکوئ چې الله رضا شي تاسو ته به د دې پوره بدله ورکړي. نو دا تاسو د الله دپاره نه ورکوئ، یعنې په حقیقت کې دا تاسو د خپل ځان دپاره ورکوئ، د الله د رضا دپاره ورکوئ. خو الله چې کله رضا شي تاسو له دې پوره بدله درکړي. وما تنفقوا او تاسو نه خرج کوئ، وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د الله د رضا حاصلولو دپاره، الا ابتغاء وجه الله د الله د رضا حاصلولو دپاره. وما تنفقوا او هغه څه چې تاسو خرچ کوئ، تاسو ورکوئ من خیر د سمان نه نو یوفا پوره بدله به درکړي شي الیکم تاسو ته. وانتم او تاسو باندې وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم نشي کولی. نو الله فرمایي چې وما تنفقوا او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د سمان نه یوفا پوره بدله به درکړي شي الیکم تاسو ته. وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نشي کولی. نو پوره بدله بدل الله پاک درکړي. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا چې یو نیکي وکړه د یوې نیکۍ ثواب الله پاک یو په لس باندې ورکړي. نو که تاسو یو نیکي وکړله، 1 روپۍ خو په عام حالاتو کې ورکړله، د هغې ثواب د الله پاک کم نه کم یو په لس باندې درکړي. او که د الله په لار کې خو خرج کړي نو د هغې کم سے کم درجه دا ده چې الله پاک جل شانه د هغې بدله یو په 200 دل درکړي. چې 1 روپۍ دې خرج کړه د هغې بدله به الله پاک یو په 200 باندې درکړي. نو پوره بدله به الله پاک درکړي د هغې. وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نشي کولی، د دې نه به کمولی نشي.
او زیاتولې بشي. ظلم به در باندې نشي کولی، احسان به در باندې الله پاک کوي چاته چې الله وغواړي. والله یضاعف لمن یشاء، الله زیاتی د چا لپاره چې وغواړي د 200 نه زیاتی د 10 نه زیاتی چې الله چا لپاره وغواړي. للفقراء، اوس د دې اهل سوکتی دا صدقې خیراتونه د دې اهل سوکتی. للفقراء الذين، دا د هغه فقراو د پاره ده. للفقراء الذين، دا د هغه فقراو د هغه غریبانو مسکینانو د پاره احصروا چې هغه بنکړي شوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې، لا یستطيعون هغوی طاقت نه لري، استطاعت نه لري، ضربا د سفر کولو فی الارض په ځمکه کې. دا آیات اصل کې د اصحاب الصفه مبارک نازل شوی دي چې اصحاب الصفه دا د نبی علیه السلام سره به وو په مسجد نبوي کې د چبوترې سره خواته به ناست وو او دوی به د نبی علیه السلام نه حدیث زده کول، او چې کله د جهاد ضرورت په پیښ شو د جهاد دپاره به تلل، نو دوی ته د دنیا د کارونو فرصت نه میلاوېدو، دوی به د دنیا کار نشو کولی ځکه د نبی علیه السلام نه به حدیث علم زده کو، او که د جهاد ضرورت په نو خپل ځانونه د علم دپاره او د جهاد دپاره وقف کړي. نو الله پاک فرمایي چې ټول لومبني خلک دا دي چې دوی خپل ځانونه چې کوم دي ګیر کړي دي د الله په لاره کې، خپل ځانونه بند کړي دي، ان خپل ځانونه مشغول کړي دي د الله دپاره. نو لومبي خلک دا دي. للفقراء الذين، دا صدقات او خیرات ورکول د هغې فقراو دپاره احصروا چې هغې ګیر کړل شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله کې، لا یستطيعون دوی طاقت نه لري، ضربا د سفر کولو، للتجارت والمعاش. تفسیر جلالین وی دا اصحاب الصفه چې دا 400 کسانو، او تفسیر روح المعانی وی چې دا 300 لږ بک کسانو. نو د دې زیاتېدل او کمیدل په مختلفو وختونو کې کېدل، خو عام طور دا د 300 او د 400 ترمنځ کسان به وو. د نبی علیه السلام نه به علم زده کو او جهاد دپاره به تلل. لا یستطيعون، نو دوی طاقت نه لري، ضربا د سفر کولو فی الارض په ځمکه کې. د څه دپاره؟ للتجارت، تجارت دپاره، والمعاش د خپلې روزۍ تلاش کولو دپاره. دوی سفر نشي کولی، دوی خپل ځانونه دا د الله دپاره وقف کړي دي د علم دپاره او د جهاد دپاره. یحسبهم الجاهل، ګمان کوي په دې باندې ناواقفه خلک، اغنیاء چې دوی مالداران دي، یعنی عام خلک په دې باندې ګمان کوي چې دا خلک خو مالداران دي، من التعفف د سوال نه د بچ کېدو په وجه باندې. دا خلک چې دي دوی خو ځانونه د علم دپاره د جهاد دپاره وقف کړي دي، خو دوی د خلکو نه سوال نه کوي، چاته لاس نه اوږدي، د خلکو نه ځان بېنیازه کړی دی. نو عام خلک چې وي ناواقفه ناخبره، هغوی چې ورته وګورو نو هغوی دوی مالداران دي. نو د مالدارۍ دا ګمان پې د دې وجې نه کوي چې دوی د خلکو نه سوال نه کوي. نو چې سوال نه کوي نو هغوی دا مالداران دي، د دې حاجت نشته دی. یحسبهم الجاهل، ګمان کوي په دې باندې ناواقفه خلک، بې خبره خلک، اغنیاء د مالدارانو، من التعفف د څه د وجې نه؟ د سوال نه د بچ کېدو د وجې نه. تعرفهم، وي ته پېژندلی شي نبي علیه السلام، تعرفهم ته پېژندلی شي دوی لره، بسیماهم د دوی د مخونو. نو که دې سوال نه کوي، د چا نه سوال خو دې نه کوي، خو د ده د غریبۍ هغه اثرات د ده په مخ باندې ښکاري، د ده د مخ نه پته لګي چې سړی غریب دی. او بعضې مفسرینو ویلي چې جامو کې ټاکۍ لګېدلي وي، د جامو نه هم د انسان پته لګي چې دا غریب دی. دغه رنګې نور هم نښې دي چې د هغې نه د هغه د غربت پته لګي. نو که دوی سوال نه کوي، خو دوی له چې کوم دی ورکول بهتر دي. یو سړی سوال نه کوي، د خلکو نه بېنیازه دی، خو تا ته پته ده چې دا غریب دی او دی محتاجه دی، نو دله ورکول بهتر دي. خلک پېژني معاشره کې چې څوک غریبانان دي څوک مالداران دي. نو تعرفهم ته پېژندلی شي دوی لره، بسیماهم د دوی د نښو نه، لا یسألون الناس دوی سوال نه کوي د خلکو نه، الحافا پنختلو سره، په سختۍ سره، چې ورپورې سوالګر سړي پورې ونښلي یا په زور باندې سړي نه هلي، لږې خوراک که نه لږې خوراک، نو دا نښتل دي چا پورې نه کوي. وما تنفقوا، او حاج تاسو خرج کوئ، من خیر د سامان نه، نو فإن الله بېشک الله تعالی به په هغې باندې علیم پوهه دی. تاسو چې کوم مال ورکوئ په دې باندې الله پاک پوهه دی چې په کوم نیت سره یې ورکوئ او چا چاله یې ورکوئ. الذین ها کسان ينفقون چې دوی خرج کړي اموالهم خپل مالونه باللیل د شپې والنهار او د ورځې، سرا په پټه سره، وعلانیة او په ښکارې سره، فلهم د دوی دپاره اجرهم اجر دی د دوی، عند ربهم د دوی د رب سره، ولا خوف نه به ویره وي په دوی باندې، ولا خوف نه به ویره وي علیهم په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. نو دې تفسیر مې ته کړی چې دا خلک ولا خوف دی باندې به ویره هم نه وي
علیهم ولا هم يحزنون او نه بدی غمجن وي. دا خوف دا چې د خپل ځان باره کې سړی یریږي نو د خوف ویل شي عربی کې، او حزن هغه یری ته ویل شي چې سړی سره د نور چا یری. نو دې چې کله د اولیاء باره کې راځي کوم چې د الله پاک دوستان دي، لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، او دا بار بار قرآن مجید کې راځي. نو مطلب دا دی چې دی باندې بزن کدن کې پرشتي دی تراشي او دا پرشتي دی ته زیری ورکوي چې لا خوف، بلکې حدیثو کې راځي چې دی ته یو پرشته یو زیری ورکوي. یو پرشته ورته وایي پورې وګوره د جنت کې دا ستا باغونه دي، ستا محلات دي. بله پرشته ورته وایي دا پورې چې کوم نهرونه راوتي دا ستا نهرونه دي. نو هر یو پرشته ورته جدا جدا زیری ورکوي. حدیث کې راځي د انسان دا روح په دې بدن کې داسې تنګ شي لکه انسان چې دنیا نه ځي خو ډېر لوی تکلیفي بچی ته پاتې کیږي، کور بیبي ته پاتې کیږي، مور پلار ته پاتې کیږي. نو دا یو پرشته ورته زیری ورکوي. نو د دا روح داسې تنګ شي په دې بدن کې لکه څرنګه چې سړي مرغۍ نیولې وي پنجره کې ګیره کړې وي او دا مرغۍ د دې پنجرې نه د بهر وتلو دپاره کوشش کوي. دک شان د انسان دا روح په دې بدن کې داسې تنګ شي دی چې جنت ته وروالی. بیا حدیث پاک کې راځي چې ډېر په ښکلې طریقې سره او ډېر په اسانې سره په دومره اسانه سره د ده نه روح وباسي لکه د وړو نه سړی بېختره وباسي او بیا د جنت نه له کفن راوړي. نو په دغه ټایم کې ورته دا فرشتې زیری ورکړي چې لا خوف. مخې ته خو ټیک ته چې قبر را روان دی، قبر کې تیاري دي، لږ غونده کې ځای دی پای کې او پروت دی، د پاسه به در باندې ګټې پرتې وي، د پاسه به در باندې په منونو خوره ور واچوي او لږ غونده کې ځای دی. خو الله دوی لا فرشتې به دوی لا خوف، په تا باندې به هېڅ قسمه وګیره نه، الله به دا قبر ارد کي. لا خوف په محشر کې په تا باندې هېڅ قسمه یره نه وي. تا بس چې کوم منزلونه را روان دي نو دې باره کې مه غمجن کېږه، مه یریږه. ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي. ورته وایي چې د بچیانو باره کې هم مه غمجن کېږه، د مور پلار باره کې هم مه غمجن کېږه، د خپلې بیبي باره کې هم مه غمجن کېږه. د هغې تربیت به هم الله پاک کوي، د هغې پرورش به هم الله پاک کوي. نو دا ډاډګرنه ولا فرشتې ورکوي. الذین ها کسان ينفقون چې دوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه باللیل د شپې والنهار او د ورځې. نو دې نه معلومه شوله چې د مال خرج کولو دپاره خاص وخت هم مقرر نه دی. کو د شپې څوک خرج کوي، کو د ورځې څوک خرج کوي، کو د جمعې پر ورځې خرج کوي، کو د خالی او زیارت پر ورځې خرج کوي، کو روژه کې خرج کوي او کو کوجه کې خرج کوي. هر ټیمه چې خرج کوي د دې لپاره څه وخت متعین نه دی. نو الله فرمایي الذین ها کسان ينفقون چې دوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه باللیل د شپې والنهار او د ورځې سرا په پټه سره وعلانیة او په ښکارې سره فلهم د دوی دپاره اجرهم اجر دی د دوی بدله د دوی عند ربهم د دوی د رب سره ولا خوف نه به ویروي په دې خلکو باندې د خپل ځان په باره کې ولا خوف نه به ویروي علیهم په دې خلکو باندې د خپل ځان په باره کې ولا هم يحزنون او نه به دوی د خپل کور والو په باره کې غمجن وي. ان تبدو الصدقات کو چېرې تاسو ښکاره ورکوئ صدقات خیرات فنعم ما هي نو دا هم ښه ده فنعم ما هي نو دا هم ښه ده. وان تخفوها کو چېرې تاسو هغه پټوئ وتؤتوها او تاسو ورکوئ هغه الفقراء فقراء ته غریبانانو ته فهو خیر لکم نو دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده. ویکفر عنکم لرې به کي تاسو نه من سیئاتکم ستاسو ګناهونه والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی. لیس علیک نشته دی پتا باندې هداهم د دې هدایت د مشرکانو هدایت ولکن الله لیکن الله یهدی هدایت کی من هغه چاته یشاء چې وغواړي. وما تنفقون او تاسو وما او هغه څه تنفقو چې تاسو ورکوئ من خیر د سماننا فلانفسکم نو دا تاسو د خپل ځانونو دپاره ورکوئ. وما تنفقون او تاسو خرج نه کوئ تاسو نه ورکوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د الله د رضا د حاصلولو دپاره. وما او هغه څه تنفقو چې تاسو خرج کوئ من خیر د سمالنا یوفا نو پوره بدله به درکولی شي الیکم تاسو ته وانتم لا تظلمون او به تاسو به ظلم نشي کولی. للفقراء الذين د هغه فقراو دپاره دي احصروا چې ګیر کړي شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله کې لا یستطیعون دوی طاقت نه لري ضربا د سفر کولو فی الارض په ځمکه کې للتجارت والمعاش د تجارت او یا د معاش دپاره یحسبهم الجاهل نو ګمان کوي په دې باندې نه واقف خلک اغنیاء د مالدارانو من التعفف د سوال نه د بچ کېدلو د وجې نه تعرفهم ته پیژندلی شي دوی لرا بسیماهم د دوی د مخونو نه لا یسألون الناس دوی سوال نه کوي د خلکو نه الحافا
پنختلو سره او یا په سختۍ سره وما تنفقوا او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د سمالنا فإن الله بشک الله تعالی به په هغه باندې علیم پوهه دی الذين ها خلق ينفقون جدوي خرج اموالهم خپل مالونه بالليل د شپې والنهار او دروازي سرا په پټي سره وعلانيه او په ښکارې سره فلهم د دوی د پاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم د دوی د رب پنيز باندې ولا خوف عليهم نبو يروي پدی باندې ولا هم يحزنون او نبدوي غمجنوي ان تبدو الصدقات کو چرتا سو په ښکار ور کوي صدقات فنعم ما هي نداهم خبر ده وان تخفوها کو چرتا سو پټوي هغه لرا وتؤتوها تاسو ور کوي هغه الفقراء غریبانان لا فهو خير لكم ندا ډیر غوړه د تاسو د پاره ويكفر عنكم لربلرکی عنكم تاسو من سيئاتكم تاسو گناهونه والله الله تعالی بما په حساب تعملون تاسو کوي خبير خبردار دی ليس عليك نشته دی پتا باندې هداهم د مشرکانو هدایت ولكن الله لیکن الله يهدي هدایت کی من هغه چاته یشاء چې اوغاړي وما تنفقوا او تاسو وما هغه سو تنفقوا چې تاسو ور کوي من خیر د سمالنا فلانفسکم نو د خپل ځانونو د پاره وما تنفقون او تاسو نو ور کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د الله د رضا د حاصلولو د پاره یعنی تاسو کو دا ورکوئ د الله د رضا حاصلول لپاره وما تنفقوا او هغه چې تاسو ورکوئ من خیر د سمالنا یوفا پورا بدله بدر کولی شي الیکم تاسو ته وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم نشي کولی للفقراء الذين دا هغه فقراء د پاره دا احصروا چې ګیر کړي شوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې یعنی ګیر کړي شوي دي چې مشغول شوي دي فی سبیل الله بلار د الله کې لا یستطيعون دی طاقت نه لري دوار بند سفر کولو فی الارض پزمکه کې يحسبهم الجاهل ګمان کوي په دوی باندې ناواقفه بے خبر خلق اغنیا اد مالدارانو من التعفف د سوال نه د بچ کېدلو د وجنه تعرفهم ته پیجندل شي دوی لرا بسیماهم د دوی د مخونونه لا يسألون الناس دی سوال نه کوي د خلقونه الحافا پنختلو سره وما تنفقوا او هغه تاسو خرج کوئ من خیر د سمالنا فإن الله بشک الله تعالی به په هغه باندې علیم پوهه دی الذين ها کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه بالليل د شپې والنهار او دروازي سرا په پټه سره وعلانيه او بخکاری سره فلهم د دوی د بار اجرهم اجر دی د دوی عند ربهم د دوی د رب سره ولا خوف نبو يروي عليهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوي غمجنوي ان تبدو الصدقات کو چرتا سو پخکارا ورکوي الصدقات صدقات فنعم ما هي نداهم خبر ده وان تخفوها کو چرتا سو پټوي هغه لرا وتؤتوها ورکوي هغه الفقراء غریبانان لا فهو خير لكم نو دا ډیره غوړه د تاسو د پاره ويكفر عنكم لرکی تاسو من سيئاتكم تاسو گناهونه والله الله تعالی بما په حساب تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی ليس نشته دی عليك بتا باندې هداهم د دوی هدایت د مشرکانو هدایت ولكن الله لیکن الله يهدي هدایت کی من هغه چاته یشاء جو غواړي وما تنفقوا او هغه تاسو ورکوي من خیر د سمالنا فلانفسکم نو د خپل ځانونو د پاره ورکوي وما تنفقون او تاسو نو ورکوي الا ابتغاء وجه الله مگر د الله د رضا د حاصلولو د پاره یعنی تاسو نو ورکوي خدای الله د رضا د حاصلولو د پاره ورکوي وما تنفقوا او هغه تاسو خرج کړئ چې تاسو خرج کوئ من خیر د سامان نن یوفا پورا بدله به در کولی شي الیکم تاسو ته وانتم لا تظلمون او تاسو به ظلم نشي کولی للفقراء الذين دا صدقات د هغه فقیرانو حق دی للفقراء الذين د هغه فقیرانو د بارا احصروا چې ګیر کړي شوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې لا یستطيعون دوی طاقت نه لري دوار بند سفر کولو فی الارض بزمکه کې يحسبهم الجاهل نو ګمان کوي په دې باندې بے خبره خلق الجاهل نا خبره بے خبره نا واقفه اغنیاء د مالدارانو من التعفف د سوال نه د بچ کېدلو په وجه باندې تعرفهم تبي جندل شي دوی لرا بسیماهم د دوی د مختنخونه لا يسأل د دوی بسیماهم د دوی د مخونونه لا يسألون الناس دی سوال نگوی د خلقونه الحافا
الحافا پن خطلو سرا په سختۍ سره وما تنفقوا او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د سمالنا فإن الله بشک الله تعالی به باندې علیم په هدي الذين هاكسان ينفقون چې خرج کی اموالهم خپل مالونه بالليل د شپې او النهار او دروازې سرا په پټه سره وعلانیه او په ښکاري سره فلهم د دوی د بار اجرهم اجر د دوی عند ربهم د دوی د رب سره ولا خوف نبوي روي عليهم بدوي باندې ولا هم يحزنون او نبدوي غمجن وي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين تزمون رازش بيوار طول گناهونه معاف کی الله دا درس په خپل دربار الهي قبول کی الله خالص تخبر رضا وګرځي الله مونږ ټول د قرآن فهم د قرآن پوهه راکړي قرآن مجید باندې عمل کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمین دې ثوابونه زموږ ټول مردگان ته ورسي إله العالمین ټول مسلمانانو ته خیر را پیښ کړي زموږ څومره مردگان دي ټول د کامل مغفرت نصیب کړي إله العالمین چاته مغفرت کړل درجات بلند کړي إله العالمین زموږ د حاضر مجموع ټول کامل مغفرت نصیب کړي الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمین حاضر مجموع څومره بیماران دي کورونو کې بیماری دي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو اخلاص کړي إله العالمین څومره پریشانه حال پریشانه ختم کړي څومره مصیبت زده مصیبتونه ختم کړي څومره خلکو رزق لړن تنگ دی إله العالمین د پاک کلام په برکت سره رزق فراخ کړي إله العالمین څومره خلک اولاد د چا نشته دی نیک او صالح اولاد ورته ورکړي إله العالمین د چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته ورکړي إله العالمین چا د اولاد ورکړل نیکان او صالحان ورته لوی کړي إله العالمین د څومره خلکو اولاد إله العالمین نافرمانه دی اولاد فرمان بردار وګرځي إله العالمین څومره خلک بې واده دي هغوی ته د جوړ بیبیانې ورکړي إله العالمین د څومره خلکو بیبیان او خاوندان نشته کوم بیبیانو هغوی ته د جوړ خاوندان ورکړي الله زموږ مشران زموږ کشران زموږ نارینه زنانه ټول إله العالمین دیندار او قرآن خانه کړي إله العالمین مشران ته مو د عزت ژوند ورکړي إله العالمین کشران ته مو د دیندارۍ ژوند ورکړي إله العالمین په زنانو مو د حیا او د عزت صادرونه راواچي الله زموږ د ټولو د عزتونو لاج وساتي إله العالمین خاتمه زموږ د ټولو بالخير او بالایمان کې په وخت ځن کدن مو د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله. اب ان شاء الله ترجمه چھٹی